نه نه زه بس څو خبرې کوم زه څو خبرې کوم چې د قیس صاحب کتاب غلط دی، د صاحب صاحب کتاب غلط دی او د اقبال استاد کتاب غلط دی، نو ته خو خپل سر راوړه کنه په دې 30 کاله کې میدان ته چې ستا هغه ټیک زه وګورم کنه چې یاره واقعي ستا کتاب ټیک دی. د دې کتاب کره کتنه ما په یوه شپه کې کړې ده او سبا یې زمانه وړی دی او هغه مسوده راوالی ما به منشن کړي چې په کوم ځای کې د املا غلطي قیس صاحب به د هغې منصف شي د هغې به جج شي. وره جي ماله چې څومره وخت راکړی شوی دی په هغه وخت کې ما د دې کره کتنه کړې. تا چې ځان ستړی په سندرو ترانو کو وطن خدا وطن و ستا یې سور پکې نه وه. وطن خدا وطن و ستا یې سور پکې نه وه او ویشل چې بادارانو په یارانو ستا حق و خو صابره ستا نامه ور پکې نه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو ګرانو په پریزیډیم کې ناست مشران او ماته مخامخ ناست ډېر خواږه درانه ملګري مشران، د خبرو نه احتراز کومه، لږ وضاحت کومه مختصر، ځکه چې زما نوم په دې کتاب کې درج دی د کتنې په حواله باندې چې صابر استاد زمونږ روحاني استاد هم دی او په هغه وخت کې چې زمونږ د شعور سترګې ایله غړېدلې وي نو صابر استاد مونږ لیدلی نه و چې دی مونږ خپل استاد تسلیم کړی و. خو دا ټول مونږ منو چې صابر استاد خپله شاعري چې ده د هغه سره عصري پوهه او علم نشته، هغه بالکل سیلف میډ انسان دی، په روزمره کې هغه لیک کړی دی او کله چې دا کتابي بڼې ته راتلو نو په ډېر لږ وخت کې ما ته د بازیره ادبي ټولنې ملګرو شهاب صاحب، تنها صاحب، ممتاز صاحب او نورو ملګرو دا ذمواري راوسپارله چې یاره د کتاب کتل غواړي، دا کتابي بڼې ته رانول غواړي او په ډېر لږ وخت کې د دې کره کتنه ما کړې. د کتاب کې د بابا د فن او دغه د شخصیت په حواله باندې ما خپل تاثرات لیکلي دي، تاسو یې د نظره واړوئ. نو زه دا خبره کومه دغه صاحبانو ته چې صاحبانو په خوله کې دا خبره کول خو ډېر اسان کار دی، خو په عمل کې دا خبره کول ډېر ګران کار دی چې د قیس صاحب کتاب غلط دی، د صاحب صاحب کتاب غلط دی او د اقبال استاد کتاب غلط دی، نو ته خو خپل سر راوړه کنه په دې 30 کاله کې میدان ته چې ستا هغه ټیک زه وګورم کنه چې یاره واقعي ستا کتاب ټیک دی. او زه دا خبره هم کوم چې د صابر استاد دا کتاب د صابر استاد چې خپل وطن ته ځو خان ته خبره کوي بخښنه غواړم، 4 میاشتې دې ملګرو ته پته ده چې په دې کتاب پسې مونږ منډې وهلې دي او د دې پروګرام د دې کتاب کره کتنه ما په یوه شپه کې کړې ده او سبا یې زمانه وړی دی او هغه مسوده راوالی ما به منشن کړي چې په کوم ځای کې د املا غلطي قیس صاحب به د هغې منصف شي د هغې به جج شي د هغې به وره جي ماله چې څومره وخت راکړی شوی دی په هغه وخت کې ما د دې کره کتنه کړې. څومره وخت چې ماله راکړی شوی دی زه Tu به راپاسې tu به په خپل ځای خلاص کړو تاسو ته موږ خپله مسلک او نور جذبات
ګوره د ماډرن اردو د پښتو د وخت د زړې اردو فرق دی نو پکې څه شي دا هر ځل دی دا چې هر ځل بې ځایه تنقید کېږي څوک چې کار کوي غلطي ته کېږي او څوک چې نه کوي غلطي نه کوي یی با ترنم کې نظر شروع کړه ورته دا شروع جوایا نظم شروع کړه الګرورا د خدای خاطر کې تاسو کینې الګرورا کینې تاسو دا خپل ځای باندې کېنې ناست په ترنم کې نظم شریکوي ناست تخواست کوم چې د خپل نظم شروع نظم وره خپل نظم وایا نظم ته وچې نظم ته دی به زه دا پرېږدم لاس کې ها ملګرو په کتاب د نظم اورولو دپاره ستاسو توجه غواړم